نوی او مهم ټاپک باندې له تاسو سره گفتگو او نشست لرو چې کوم پټنشل ملټری کنفلیکټس دي او داسې عوامل یا داسې محاذونه چې دا وخت د نړۍ په مختلفو ملکونو په مختلفو ریجنز کو د ملکونو یو له بل سره ملټری کړکېچ او کنفلیکټس یو له بل سره تنازعات نو د دې دغه فلش پوینټس دي چې ګواکې خدای مکه د دریم نړیوال جنگ لپاره چې دی حالات سازولی سي یا د دریم ورلد وار 3 لپاره چې د یو ګراوند فرټایل کولی سي نو په دې محاذونو کو لوی محاذونه چې دا وخت یو محاذ ډیر تود دی او پر هغه باندې یو ډیر فل سکیل وار چې دی د میډل ایست چې کوم ریجن دی د دې سره تړلي هوادونه امریکا یونایټډ سټیټس د اسرائیل او د ایران ترمنځ چې کم جنگ او کړکېچ روان دی چې د هغه له امله د ورلد اکانومي ته ډېر لوی خطرات چې د هغه رامنځته سوي د تیلو او د انرژي سپلای لاینونه هغه چې د ډسرپټ کړل سوي دي همدارنګه د ایران له جانبه د سټریټ اف هرموز د امبارګو کولو او هلته کې د تیل سپلای لارې بندول او د ایران په وړاندې د اسرائیل یو ډېر لوی اګریشن دا هغه ټول عوامل دي چې ګواکې شنونکي یا ریسرچرز د دې په اړه باندې اندېښنه لري چې داسې نه وي چې داسې معاملات د دریم جنګ عظیم لپاره حالات سازګاره کړي یا نړۍ چې دا وخت د ملټري الاینسز او د تړونونو بلې خواته د ټیکنالوژي او د انواسمنټ د لیډرشپ لپاره د سپیس ملټرایزیشن همدارنګه د ملکونو یو له بل سره آرمډ ریس د اسلحې چې کوم منډه د کوم سیالي ده دغه رایولریز خدای مکه چې حالات بیا د یو دریم جنگ لپاره چې دی ټریګر نکړي دویم محاذ د تایوان ایشو هم په دې انټرنیشنل ارینا کې دنه یو ډیر مهمه مسله ده چې پر دې باندې هم د یونایټډ سټیټس او د چاینا یو له بل سره مخاصمتونه یو له بل سره د ریلیشنز ټرانس کولو سبب جوړیږي د دې سره سره د ساوث چاینا سی د دې پر وبو باندې د امریکا او د یونایټډ سټیټس او د چاینا ترمنځ چې کوم میرین ډومیننس پالیسیانې روانې دي یا چې کوم ایکسرسایزز دي یا ملټري ډریلز روان دي دغه ټول د دې لپاره کنټریبیوټ کولای شي لدې سره سره داسې مسایل لکه د رشیا یوکرین وار چې لاغه سره ایسټرن یورپ ویسټرن یورپ دواړه برخې ډېرې زیاتې اغیزمنې شوي او د رشیا دغه پروګرام ته ګواکې ختیځ نړۍ د یو ځل بیا د ایکسپنشنست ډیزاینز په سترګه ګوري چې ګواکې رشیا چې د خپل اثر او نفوذ د وسعت ورکولو لپاره ایکسپنشن ورکولو لپاره د یوکرین په خاوره باندې دغه په ټریټوریل ساورنټي باندې یو اګریشن کړی نو داسې چې موږ وګورو د ساړه جنگ بعد د سړې جګړې د کولډ وار راهي پس دنیا چې د ملټي پولریټي خواته ولاړ او موږ ولیدل چې چاینا د یو نیو ایمرجنګ اکانومیک مونسټر په توګه باندې د یو ډېر لوی معاشي هیواد په توګه باندې رامنځته شو نو داسې د نړۍ د توازن ساتلو لپاره یا امریکا هم ولیدل چې واکې د هغه نړیوال سټیټس چې دی ایز ا پولیس مین اف د ورلد هغه ته ډیره زیاته مسله جوړ نسی یا د ریپلیس کولو پروګرام جوړ نسی د وبو په سره د ملکونو د یو له بل سره مسایل همدارنګه د تیلو د ګیسو د ریزروز چې کوم سرچینې دي د دې پر سر باندې د ملکونو د هیوادونو یو له بل سره شخړې یو له بل سره ملټري کنفلیکټس د دریم نړیوال جنگ لپاره خدای مکه حالات سازولی سي کلایمټ چینج په دې اړه باندې موږ ډېرلی په تفصیل سره تاسو سره پروګرامونه کړی دي او موږ دلته کې ایکسپرټس رائے تاسو مخته یې شه یقینا کلایمټ چینج په خپل یو ډېر لوی ستونزه او داسې چې کله د وبو یا د ډراوټس او د وچکالۍ د وبو د قلت مسله مخې ته راشي د وسایلو کمی سي نو بیا هم د ملکونو یو له بل سره د مفاداتو ټکراو پیدا سي د وبو د سرچینو په سر د وسایلو د زیاتېدو په سر باندې نو د دې لپاره ضروری ده دی
چې د انسانان چې دا وخت موږ ګواکې دا کلیم کوي چې انسانیت دا وخت سیویلایزیشن یا د تهذیب په پیک باندې دی، نو د دې باید چې ښکاره مظاهره وکړل سي. انسانانو یو د بل د تباہي داسې سامانونه تیار کړي لکه اټومیک کیپیبلیټیز چې دی، هغه هم ډېر لوی خطره جوړولی سي. نو باید چې د یو مهذب یو سیویلایزډ انسان مظاهره کولو په د لارې انسانان باید چې خپل د منځنۍ شخړې، خپل د یو د دوی چې کوم ډسپیوټس دي هغه په موچوال بیسز باندې یو له بل سره د انډرسټینډینګ په بنیاد باندې د ټاکسو د لارې، د نیګوشیشنزو د لارې، د ګډ آفیسز د لارې، د میډیشن د لارې باید چې هغه ته لاره ورکول سي. یعنی ترو پیسیفیک مینز باید چې دغه مسایل چې دی هغه هوار کړل سي، نه کې ملټري ډیزاینز خپل کړل سي یا فورسفل مینز د دې لپاره استعمال کړل سي چې د نړۍ او د انسانیت لپاره یو بشري ناورین یا یو داسې هیومن کرایسس منځته رانسي. نو خدای مکه چې داسې رف اسټیمیټس ولګول سي چې د دریم جنگ عظیم له امله به نړۍ د ډېرې لوی تاوانونو، د یو ډېرو لوی تباهکاریانو ناورینونو سره مخامخ کیږي. په میلیونونو کسان به ژوند د لاسه ورکوي، په میلیونونو کسان به بې کوره کیږي، همدارنګه د انوایرمنټ مسایل به نور هم زیاتیږي. نو د دې ټولو د راتګ له مخه باید چې پریکاشنري سټپس واخیستل سي، د ملکونو د هیوادونو یو له بل سره باقاعده ډول باندې د یو پراعتماد فضا د رامنځته کولو لپاره داسې موچوال انډرسټینډینګ ډیولپډ کړل سي او یو پر بل باندې د ټرست او د اعتماد فضا چې د رامنځته کړل سي چې انسانیت د یو بل داسې لوی ناورین سره مخامخ نه کړي. خدای مکه اوسنی چې کوم کړکېچ چې روان دی د اسرائیل، د ایران او د یونایټډ سټیټ ترمنځ، له دې سره نور هم تړلي ډېر هېوادونه متاثر سوي، د چا اقتصاد متاثر سوي، د چا انفراسټرکچر، د چا انویسټمنټ. نو داسې مسایل د نړۍ ډېر ریجنز او ډېر ملکونه یو له بل سره ښکېل کولی سي او لوی ګواښ د نوي انسان دپاره پیدا کولی سي.